أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د دې آیات مقصد دا دی چې په مخکې آیاتونو کې څنګه الله تبارک وتعالی د یهودو قباحتونه او عیبونه ذکر کړل، د هغو مذمت بیان کړ او د هغو د بدعملیانو په وجه باندې د هغو دپاره د یو سخت سزا او د عذاب ذکر یې وفرمایه چې الله تبارک وتعالی په دوی باندې چې دی نو ذلت او رسوایي مسلط کړې ده، د الله پاک په غضب باندې اخته دي. نو دا نه چې دی نو هغه په ذهن کې دا خبره پیدا کېدی شوه، دا سوچ راتلی شو چې دا ټول یهودیان چې دی نو هغه هم دغسې بدبخته دي. نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې د یهودیانو د هغه ښه خلکو په هغو کې چې دی نو چې کم ایمان والا نیک عمل والا و د هغې ذکر هم فرمایي. جنا ډېر یو بني اسرائیل او یهودیان د هغو اکثریت خو دغسې و، لیکن په هغو کې ښه خلک هم موجود و، لکه څنګه چې په صورت اعراف کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون، چې د موسی علیه السلام په قوم کې داسې خلک و چې هغو د حق دعوت ورکوه او په دې باندې په خپل عمل کوه. نو د آیات مقصد دا دی چې د یهودیانو د نیکانو خلکو هم الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې هغه کې نیکانو مو ایمان او نیک عمل والو او هغو د الله تبارک وتعالی په غضب اخته نه دي، هغو باندې داسې ذلت او رسوایي نه ده مسلط شوې، بلکې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغو ته ډېر لوی اجر میلاو دی او ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دویم مقصد د دې آیات دا دی چې دا چې کوم موجوده یهودیان دي د هغو دپاره چې دی نو هغه په دې کې د الله تبارک وتعالی د رحمت او د هغو د توبې چې دی نو هغه ذکر دی. یعنی چې کوم مخکې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو چې دی نو هغه د بدعملو ذکر وکړو، د هغو د بدعملو په وجه باندې د الله تبارک وتعالی چې کوم عذاب په هغو باندې نازل شوی دی، د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم د ذلت او د رسوایي فیصله د هغو دپاره شوې ده، د هغې ذکر وشو. نو گویا کې په ذهن کې دا خبره پیدا کېږي چې بس په دې ذلت او رسوایي دا خو په دې باندې چې دی نو هغه ټاپه لګېدلې ده او دا ذلت او رسوایي چې دی نو هغه ضربت علیهم الذلت والمسکنه، دا په دې مسلط کړی شوی ده، د دې د الله پاک د طرف نه د ذلت او د رسوایي د دې دپاره فیصله شوې ده. نو دا همیشه به په دې ذلت کې اوسېږي، د دې ذلت او د دې عذاب نه چې دی نو د بچ کېدلو د دې نه خلاصېدلو د دې دپاره څه طریقه نشته، د الله تبارک وتعالی د رحمت نه دې نا امیده وي. نو الله پاک په دې آیات کې او دغه کم اشکال چې په ذهن کې پیدا کېدی شي د هغې جواب ذکر کو چې نه، که چېرته دې توبه وباسي او دې ایمان او نیک عمل اختیار کړي نو د الله تبارک وتعالی د عذاب او د الله پاک د غضب نه نجات حاصلېدی شي، د هغې نه بچ کېدی شي، د الله تبارک وتعالی د رحمت او د نعمت مستحق به جوړ شي. د الله پاک رحمت ډېر وسیع دی. د الله تبارک وتعالی د چا سره چې دی نو په خپلو بندګانو کې داسې یو خاص قوم چې د هغې سره چې دی نو هغه څه دشمني وي او د بل سره یې دوستي وي، داسې نه. دا بني اسرائیل دي، په دې کې چې دی نو مخکې هم الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه څومره په دې باندې چې دی نو هغه په ټول عالم کې چې دی نو دې ته یو فضیلت ورکړو، د هغې ذکر دی چې څومره انعامات الله پاک دې ته ورکړي. دا کله چې بدعملي اختیار کړه د الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه د غضب مستحق جوړ شو. اوس که بیا چې دی نو هغه ایمان والا جوړ شي، نیک عمل والا جوړ شي، ایمان او نیک عمل والا جوړېدل خو هغه دا دی چې په الله پاک باندې ایمان راوړي. یعنی د هغه اجمالاً دلته د ایمان ذکر دی، تفصیل د هغې لکه څنګه چې په حدیث جبریل کې دی، د ایمان شپږ ارکان دي چې ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، چې د الله پاک باندې ایمان راوړل، د هغه په توحید، د هغه په قدرت، د هغه په وجود، د هغه په صفات ذات او صفاتو باندې،
په کتابونو باندې ایمان راوړل، په فرشتو ایمان راوړل، د الله پاک په پیغمبرانو ایمان راوړل، د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل، او دغسې چې دی نو هغه په تقدیر باندې ایمان راوړل چې خیر او شر چې دی نو د هر څه چې وي دا د الله پاک د طرف نه راځي، د الله پاک په حکم باندې. نو دا چې کوم تفصیلی ایمان دی په هغې کې د الله پاک په پیغمبرانو باندې ایمان راوړل، او چې کوم آخري پیغمبر دی په پیغمبرانو باندې ایمان چې کوم د الله پیغمبران دي په ټولو ایمان دی، او چې د کم پیغمبر زمانه وي په هغه باندې تفصیلی ایمان راوړل، یعنی په هغه د هغه چې دی نو د شریعت تابعداري کول، او په نورو باندې لکه زمونږ په موسی علیه السلام هم ایمان دی، په عیسی علیه السلام باندې هم زمونږ ایمان دی چې کوم په هغه زمانه کې موجود و، هغه د هغه په شریعت باندې عمل کوو. چې کوم اصول دي هغه خو د ټولو پیغمبرانو یو دي، عقیده اصول په هغې کې څه تبدیلي نه راځي. باقي په شریعت کې چې کوم فروع دي، د مانځه طریقه، د روژې طریقه، په دې کې چې دی نو د الله تبارک وتعالی حکمت دی، د هر امت دپاره، د هر قوم دپاره الله تبارک وتعالی په هغې کې څه نه چې دی نو هغه څه تبدیلي پیدا کړې ده. نو اوس د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې چې دی نو هغه به عمل کول، مونځ او روژې او عبادتونه په هغه طریقه باندې کېږي. نو که چېرته دوی دا اختیار کړي نو د الله تبارک وتعالی چې دی نو د دې غضب نه چې دی نو هغه بچ کېدلی شي، د الله تبارک وتعالی د رحمت مستحق جوړېدلی شي چې ان الذین آمنوا والذین، او د یهودیانو سره الله تبارک وتعالی چې دی نو د دې امت هم ذکر وکړو، د نصارا هم ذکر وکړو، صحابین هم ذکر وکړو چې د ټولو دپاره الله تبارک وتعالی د ټولو سره یو شان معامله کوي، د انصاف معامله کوي، د چا سره چې دی نو هغه په دې کې فرق نه کوي، د ټول چې که په دې امت کې څوک دي، امت محمدیه کې دي، که څوک چې دی نو یهودیان دي، که څوک نصارا دي، که څوک صابئین دي، په دې کې چې هر څوک چې دی نو هغه د الله پاک باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي، نیک عمل کوي، نو هغه د الله تبارک وتعالی په رحمت کې داخل دي. د الله پاک د طرف نه د هغو دپاره چې دی نو ډېر لوی اجر دی، په هغو باندې هېڅ یره نشته دی، هېڅ غم نشته دی. د ټولو دپاره د الله پاک چې دی نو هغه یو شان چې دی نو قانون دی، یو شان اصول دي. او دریم مقصد چې دی نو هغه په دې کې دا دی، په دې آیات کې چې الله تبارک وتعالی په دې آیات کې فرمایي چې صرف چې دی نو هغه په نوم باندې چې څوک چې دی نو هغه مثلا د نوم چې دی نو چې هغه بني اسرائیل دی، یعقوب علیه السلام اولاد دی، موسی علیه السلام منو، یا څوک وایي چې مونږ عیسی علیه السلام منو، یا که بالفرض په دې امت کې یو سړی وایي چې بس زه مسلمان یم، نو نوم باندې په ژبه باندې په نوم باندې چې دی نو هغه کار نه کېږي. چې کم فائدې دي هغه به انسان ته هله حاصلېږي چې کله چې دی نو د هغې عمل کوي، هغه عقیده چې کومه وي، هغه عقیده موسی علیه السلام تابعدار، هغه گویا کې دا چې کوم په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي یهودیان، نو دی په موسی علیه السلام باندې هم کافر دي، موسی علیه السلام باندې هم د دې ایمان نشته دی، هغه زبانی دی، ځکه موسی علیه السلام چې دی نو هغه د روانو پیغمبرانو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې بشارتونه بیان کړي دي، په تورات کې د هغې ذکر شوی، نو دی چې دی نو هغه د موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو والا نه دي، په تورات باندې ایمان راوړو والا نه دي. دغسې که څوک چې دی نو هغه نن ځان ته عیسایان وایي او چې مونږ عیسی علیه السلام منو، انجیل منو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن نه منو، نو دا خو هسې زباني خبره شوله، دی نه په الله پاک باندې ایمان دی، ځکه په الله پاک باندې ایمان راوړل چې دی نو د الله پاک په ټولو پیغمبرانو باندې، د الله پاک په ټول کتابونه چې کوم نازل شوي په هغې باندې ایمان راوړل، او نه په عیسی علیه السلام باندې ایمان دی، ځکه عیسی علیه السلام باندې ایمان چې دی د عیسی علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بشارت ورکړی، حکم یې کړی دی، نو هغه چې په پیغمبر پاک صلی الله په هغه نه په کوم وروسته نه پیغمبر راشي په هغې باندې ایمان نه راوړل، هغه په خپل مخکیني پیغمبر باندې هم چې دی نو کفر دی، د هغه نه هم انکار دی، د هغه او گویا کې د قرآن مجید نه منل، هغه د انجیل نه هم انکار دی، په انجیل باندې هم د دې عمل نشته. نو الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه د یهودیانو سره چې دی نو هغه د دې ټولو فرقو ذکر، څلور قسمه خلکو ذکر وکړو، یو چې دی نو هغه ان الذین آمنو، ان الذین آمنو نه مراد دا
امت محمدی صلی الله علیه وسلم دی، د محمد صلی الله علیه وسلم امت که پدې کې څوک په جواب داوا کوي چې پدې امت کې زه مسلمان یم، یا څوک چې دین والذین هادو د یهودیانو ذکر یې وکړو، والنصارى د نصاراو ذکر یې وکړو، والصابئین او صابئین چې دینو دا بګي او څلورمه فرقه چې کم دلته ذکر دی، دا داسې خلک وو چې هغه د یهودیانو نصاراو د دین چې نو هغه جدا شي وتلی وو. په دې کې چې دینو څه د یهودیانو په مذهب کې څه خبرې چې دینو هغه منتخب کړي وي، څه د نصاراو په مذهب کې څه خبرې منتخب کړي وي، او یو نوې دین جوړ کړو. دا دعوی کوله چې مونږ د ابراهیم علیه السلام چې دینو هغه تابعدار او د زبور تلاوت به کو، او بیت الله شریف چې دینو هغه ته منځونه کوله، او باغی کې هم چې دینو هغه بیا داسي چې غلط عقاید، غلط چې دینو هغه شرکیات او بدعات چې دینو پاغو کې موجود. نو دا فرقه چې دینو هغه صابین دي ته ځکوي چې د صبا معنا دا ده چې هغه د خپل زوړ دین پریدي او نوې دین اختیار کی. دیو جن د مکه مشرکین چې دینو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابه کرامو ته صابیان وي چې دا د پلار نکاح دین چې دینو هغه پرې خو دو او زوړ دین چې کم د پلار نکاح مخکې نه روانو هغه پرې خو دو او یو نوې طریقه نوې دین چې دینو هغه خپل کو. نو دا صابین چې دینو دا چې یو خاص فرقه او جماعت په شکل کې وو د عراق په علاقو یا په نورو مختلفو علاقو کې وو، اگر چې هغه وس نشته دی. نو د الله تبارک وتعالی دا غو ذکر کړی دی چې په دې کې چې هر څوک وي، نو صرف چې دینو هغه یو پیغمبر ته، یو جماعت ته، یو فرقې ته چې دینو هغه په جبه باندې خپل نسبت کوله، دا کافی نه دی، بلکې د هغې دپاره چې دینو هغه عمل کوله، د هغه پیغمبر چې دینو هغه منل، دا دی چې د الله تبارک وتعالی باندې ایمان راوړل او د الله پاک په ایمان باندې چې دینو هغه تفصیلی ایمان چې دغه په ټولو کتابونو، دغه په ټولو پیغمبرانو، په فرشتو باندې ایمان راوړل، په آخرت باندې ایمان راوړل، حساب کتاب باندې ایمان راوړل، د الله تبارک وتعالی چې دینو هغه حکم منل، دغه نافرمانی نه کول، و عامل صالح نیک عمل کوي. نو که هر څوک وي او هغه دغه سي جوړ شي، نو څنګه چې دینو هغه د امت محمدی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره هم دغه قانون دی او د ټولو لپاره دغه قانون دی چې په ایمان او عمل باندې، لکه څنګه چې په سورۃ العصر کې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الانسان لفی خسر، انسانان ټول که هر څوک دی هر فرقه هر جماعت سره تعلق ساتي، هغه په خساره کې دي او په عذاب کې او په نقصان کې دي. خو د دې نقصان نه د بچ کېدلو ضابطه او قانون د ټولو د پاره دغه دی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان او عمل صالح دا د گویا کې د نجات ذریعہ ده. د ټولو انسانانو سره د الله تبارک وتعالی یو شان معامله ده چې څوک چې دینو هغه کده محمد صلی الله علیه وسلم امتی وي، کده موسی علیه السلام د امتی کېدو دعوه کوي، که څوک چې دینو هغه نصرانی وي او که څوک چې دینو هغه صابی وي. الله پاک فرمایي ان الذين امنوا والذين هادوا، یقینا مؤمنان، الذين امنوا چې ایمان راوړي، مؤمنان چې هغه یعنی امت محمدی صلی الله علیه وسلم دی، محمد صلی الله علیه وسلم امتی، والذین هادو او یهودیان چې څوک یهودیان دي یعنی د موسی علیه السلام چې دینو هغه د امتی کېدلو دعوه کوي، والنصارى او نصارا یعنی نصارا عیسایان وي، د عیسی علیه السلام د امتی کېدو دعوه کوي، والصابئین او یا